دې جواب داسې چې جنازې حکم نو جنازې حکم چې دا فرض علی الکفایه ده. مطلب دا دی که یو علاقه کې یو مړی وشي نو څومره خلکو ته د دې پته لګي نو په دې ټولو باندې فرض عین خو نه ده خو لیکن فرض کفایه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو قربان شفیع الله. پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو ټولو ناول تاسو خپل یوټیوب چینل باندې خوش آمدید وایم. حسب وعده څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې دغه سټوډیو ته ماشاءالله علماء کرام راځي. هغوی نه به موږ دیني مسایل چې دي هغه زده کوو. ستاسو دغه سوالونه کوم چې تاسو موږ ته په واتساپ باندې کړي وي هغه به موږ د مفتي صاحب مخې ته ږدو. جی قدرمنو کتونکو دغه سلسله کې موږ سره سټوډیو کې موجود دی د ضلع شنګلې ممتاز عالم الدین مفتي نصیب الرحمن صاحب. ټول ناول مفتي صاحب موږ تاسو ته سټوډیو ته په راتګ خوش آمدید وایو. خپل پروګرام کې السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. شفیع الله همدم صاحب، اولا زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو خپل سټوډیو ته موږ مدعو کړو، دعوت راکړو، او ثانیا په دې هم تاسو ته موږ مبارکباد درکړو چې تاسو د قوم عوامو د خلقو د خدمت دپاره دا یو کوشش شروع کړلی چې په هغې کې د خلقو به انشاءالله دینی مسایل او دنیاوي دواړه به حل کېږي. ځکه دین خو اصل زموږ د ټولو مسلمانانو مقصد دی او دنیا چې دغه ضرورت دی. نو انشاءالله د دې سټوډیو نه ستاسو په وساطت سره ستاسو په ذریعه سره به انشاءالله د عوام چې کوم دنیاوي مسایل دي هغو ته ضرورتونه دي هغه به هم انشاءالله حکام بالا ته رسي او دغسې د هغو چې کوم شرعي مسایل دي نو هغې کې هم تاسو وخت په وخت علما کرام راغواړئ نو انشاءالله د هغو هغه دیني مسایل به هم حل کېږي. نو دا یو ډېر لوی کار دی. په دې باندې موږ تاسو ته خراج تحسین پیش کوو او مبارکباد درکړو. ډېره مننه مفتي صاحب. اورنی سوال به زه دا وکړم د صوابۍ جنډو بوکو کلینا سبزلي خان صاحب تاسو نه دا تپوس کوي. اولنی سوال دی چې د جمعې په ورځ خصوصا چې کله مونځ وشي امام پسې نو بیا خلک د فرض نه علاوه سنت چې دي دا نه کوي. نو آیا د دې شرعي حکم څه دی؟ دا پیغمبر اسلام کړي دي نو دا خلک ولې نه کوي؟ محترم شفیع الله صاحب تاسو کوم سوال وکړو، کوم سائل چې سوال کړلی نو د دې تمهید به موږ داسې ووایو چې په شریعت کې دوه قسمه شیونه دي، یعنې دوه قسمه احکامات دي، یو د کولو دي یو د نه کولو دي. بیا چې کوم د کولو دي د دې هم فقهای کرامو څلور قسمونه جوړ کړي دي او د نه کولو هغه چیز هغې هم څلور قسمونه دي. په کولو کې د ټولو نه چې اول درجه دا ټوله زیات اهم دي هغه فرض دي، دویم نمبر چې هغه واجب دی او دریم نمبر سنت دی. بیا سنت کې دوه قسمه دي، مؤکد او غیر مؤکد، او څلورم نمبر چې هغه مستحب دي. دغسې په نه کولو کې چې کوم نه شریعت منع کړله، الله منع کړله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړله، د هغې هم څلور قسمه دي. یو اولنی قسم چې هغه حرام دي، او دویم نمبر چې هغه مکروه تحریمي، او دریم نمبر مکروه تنزیهي، او څلورم نمبر چې هغه مباح دي. په دې کې چونکې سائل سوال د سنتو متعلق دی نو د سنتو حکم عام سنتو یعنې سنت مؤکده حکم به تاسو ته زه بیان کړم. د سنت مؤکده حکم کم هغه څه دی؟ نو سنت مؤکده حکم دا دی چې یو سړی سنت مؤکده د دې تاریک یعنې پرېښودونکی او همیشه یې پرېږدي نو دا سړی چې دی ګناهګار دی. یعنې دې ته وایي تارک علی الدوام، یعنې سنت مؤکده تارک علی الدوام دا ګناهګار دی. بلکې بعضې فقها کرام هغه ته فاسق فاجر لیکلي. او یو تارک علی الاستخفاف، یعنې سنت مؤکده هغه په دې وجه پرېږدي چې هغه سپک ګڼي، د پیغمبر سلم سنت سپک ګڼي په دې وجه پرېږدي نو دا کفر دی. یعنې یو سړی که د سنتو مذاق وکړي د هغې استخفاف وکړي نو دا سړی کفر ته رسېږي. باقي که کله کله یا د ضرورت په وجې شرعي وزري په سفري یو سړی یا بل داسې څه بیماري یا څه دغه چې هغه کله کله چې ته پات شي د عذر په وجه نو د هغې خو گنجایش دی، خو لیکن قصدن او علی الدوام همیشه پرېښودل چې دي د انسان ګناهګارۍ مسلمان ګناهګارۍ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره گویا هغه محبت او مینه نشته. ځکه سنت چې دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په کومه باندې همیشوالی کړلی همیشه یې کړي د سنت مؤکد وي نو دا پرېښودل نه دی پکار. نو دغسې د جمعې چې کوم سنت تاسو سوال کړلی نو په جمعه کې
د جمعې د مانځه نه څلور مخکې سنت مؤکده دي. څنګه چې عام د ماسپښین په مانځه کې د فرض نه مخکې څلور رکعاته سنت مؤکده دي، نو دغسې په جمعه کې هم د جمعې د مانځه نه مخکې څلور رکعات سنت مؤکد دي او څلور ترې وروسته بیا سنت مؤکده دي. البته دا دوه سنت چې دي نو دې ته بعضې فقها مؤکد وي، بعضې د غیر مؤکد وي. نو په دغه کې مطلب گنجایش دی که یو سړی دغه هم بیا بغیر د وروسته نه پرېښودل هم دي پکار، خو دغه د جمعې په ورځ صرف عام ماسپښین نه د جمعې په ورځ چې دغه بیا غیر مؤکد کېږي. نو البته دا څلور اته رکعاته چې کوم دي دا د جمعې په ورځ هم مؤکد دي، پرېښودل چې دي هغه جایز نه دي بغیر د عذر نه. او دې دپاره کوم چې علما کرام زموږ د خبر اوري هغه د لپاره فتاوا شامی وغیره کتلی شي، په دې کې د سنت مؤکده حکم لیکلی شوی، دغسې په نور تمام فتاوو کې لیکلی شوي دي. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې همیشوالی کول دا د دې لپاره غټ دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کومه خبره همیشوالی کلی نو دې نه لوی دلیل بل نشي کېدی، غټ دلیل لپاره دغه دی. صحیح ده جی. مفتی صاحب دویم سوال له موږ سره د شنګلې مچکنډۍ عیسی ډیری نه یو ملګری فضل خالق قاری فضل خالق صاحب سوال کوي جی چې ایجی پیسې اکاونټ کې سړي سره پیسې وي خو دغه پیسې نه وهلی کېږي او سړي ته فري منټ MB او SMS ورکولی کېږي، د دې د استعمال حکم څه دی؟ جی ایزي پیسې باره کې به زه تاسو دا ویم چې ایزي پیسه دا یو داسې سهولت دی چې په دې کې انسان خپل رقم جمع کی نو هغه د دې نه مختلف قسم سهولیات حاصلولی شي. مثلا د بل ادایګي یا بل داسې څه د رقوم یو نه بل ته لیږل وغیره، دا تمام سهولیات پې حاصلیږي. خو لیکن په دې کې تحقیق کولو نه دا معلوم شوي دي چې دا اصل کې د دې شاته یو بینک دی، هغې ته ویلی کېږي ټیلینار مایکرو فینانسینګ بینک. نو اصل دغه بینک دی او دغه بینک مقصد دا دی کوم چې واړه سرمایه‌داران دي چا سره پیسې لګي چې هغه په خپلې روپۍ جمع کړي او هغه له دې هغه تمام سهولیت حاصل کړي. لیکن کوم سوال چې ستاسو دی یا فضل خالق قاری صاحب چې کوم سوال کړلی نو د دغې جواب دا دی چې کوم رقم په ایزي پیسه اکاونټ کې چا جمع کړو نو دا بطور قرض دي، نو په قرض باندې بیا منافع حاصلول دا جایز نه دي. او قرض باندې هر قسمه منافع هغه که فری منټس ورکوي، فری MBs ورکوي یا SMS ورکوي یا بل کیش بیک ورته ویلی کېږي هغه هم په دې ایزي پیسه کې هغه هم پکې ورکولی کېږي. نو دا تمام چې دي د دې نه فایده حاصلول دا استعمالول چې دا جایز نه دي، ځکه دې لپاره حواله حدیث هم دی، د فقه حواله هم ده کل قرض جر نفعا حرامون، چې هر قرض باندې چې نفع راشي نو دغه حرامیږي. نو لہذا ایزي پیسه اکاونټ چې دی فی نفسه بعض علما کرامو د دې د جواز حکم ورکړلی، خو لیکن که په دې طریقه باندې چې هغه په هغې کې پیسې کېښودی شي په دې شرط باندې چې په هغې باندې به فري منټسونه ورکوي، فري MBs به ورکوي، نو دا بیا جایز نه دی، دغه استعمال ټیک نه دی. ټیک ده چې قدرمنو کتونکو مفتي صاحب سره ډېرې ښکلې خبرې روانې دي، د دین مسایل یو څو سوالونه موږ سره نور هم دي، غواړم د وخت پالو وخت پې نه پس راځو مفتي صاحب تاسو خپله خبره کنټینیو ساتئ. دا د فیری پینټس پاکستان نارنجی شین زرغونه لرغون سپین زیړ خړ آسمانی نیلا د قدرتی رنگونو بالکل پشان فیری پینټس. جی ویلکم بیک، یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې خوش آمدید. موږ سره موجود دی مفتی نصیب الرحمن صاحب، ماشاءالله علمي هغه نه موږ تپوسونه شروع کړي دي. مفتی صاحب دریم سوال دی جی دام د شنګلې منصور الله باینې نه دی دا تپوس کی چې کله د زنانه بچی پیدا شي نو د هغې مدت نفاس څومره دی، یعنی 40 ورځو نه بعد هم که هغې ته وینه راشي نو د دې حکم بس. محترم شفیع الله صاحب کوم سوال چې سائل کړلی تاسو نه د مدت نفاس متعلق جی چې دا څو دی د دې مقدار څو دی، نو
فقهي مسله دا شرعي مسله دی باره کې چې د مدت نفاس یو اقل مدت یو اکثر مدت. نو اقل مدت چې دا متعین نه دی. یعنی بعض زنانه داسې هم کېدای شي چې هغه د بچي د پیدا کېدو نه وروستو په 10مه ورځ هغه مطلب وینه بند شي او پاکه شي هغه غسل وکړي. بعضې داسې هم کېدای شي په 40 وشي یا په 13مه ورځ وشي، میاشت بعد وشي یا 35 ورځ بعد وشي. یعنې د دې څه وخت متعین نه دی، یعنې اقل مدت متعین نه دی. لیکن اکثر مدت چې دی هغه متعین دی چې زیات نه زیات د دې مقدار چې دی هغه 40 ورځې دي، یعنې 40 ورځې دي. دا د مدت د نفاس اکثر وخت چې دی هغه 40 ورځې دي. 40 ورځو نه وروستو بیا که زنانه ته بیا هم دا وینه راځي، نفاس ورته راځي، نو دغه بیا یعنې نفاس نه دی، دې ته بیا فقه په اصطلاح کې استحاضه وي. یعنې عامه بله څه بیماري ده چې د هغې په وجه وینه راځي، نو د دغه نفاس استحاضه په حالت کې یعنې 40 ورځو نه وروستو دې زنانه لپاره بیا مونځ کول هم لازمي دي. دغه رمضان روژه به هم نیسي او دغسې د دې خاوند چې دی هغه دې سره ملاویدی هم شي 40 ورځو نه وروستو. لیکن 40 ورځو نه مخکې چونکې اقل مدت دې متعین نه دی، نو 40 ورځو نه مخکې چې دا هغه به هر کله چې څو پورې پاکه شي نه او په هغې باندې د یو مانځه وخت تېر شي نه، نو هغې پورې هغه چې دغه پاکه نه ده. او چې کله هغه یو مانځه وخت پې تېر شي نو بیا په هغې باندې د پاکۍ حکم یعنې د وینې بندېدو بیا په هغې باندې د پاکۍ حکم لګي. او کوم چې د سائل سوال اصل کې د 40 ورځو نه وروستو وینه راځي، نو دې کې څه حکم دی؟ نو دې جواب حکم دا دی چې 40 ورځو نه وروستو چې د هغه بیا نفاس نه شمارلی کېږي، هغه استحاضه ده. په دغه کې هغه مونځ به هم کوي او که رمضان روژې به هم نیسي او دغسې خاوند ورسره ملاویدی هم شي. ټیک ده جی. مفتی صاحب څلورم سوال دی موږ سره او دام د ثوابۍ نه دغه صفدلي خان صاحب کړی دی چې موجوده دور کې داسې ینګ هلکان وي ماشومانو ته هغوی ته د غسل پوره طریقه کار معلوم نه وي او غسل پرې واجب شي، هغوی بیا په دغه حالات کې ګرځي، سیسټم پته ورته نه لګي. نو د داسې خلکو باره کې حکم څه دی او دغې باره کې اسلام څه وایي؟ جی شفیع الله صاحب، زمونږ دین اسلام چې کامل مکمل بلکې اکمل دین دی. بېشک جی. او دین اسلام دا یو عالمگیر مذهب دی او بلکې بیا خاص کر زمونږ فقه حنفي چې دا یو عالمگیر فقه ده. په دې کې د هر شعبې سره متعلق چې څومره مسائل راځي د هغې حکم چې دغه فقه حنفي کې موجود دی. البته تاسو چې کوم سوال کړلی، کوم سائل چې سوال کړلی، نو بعضې مسایل داسې چې هغه د منبر او محراب یا داسې عام محافلو کې د بیانولو نه وي، بلکې دا پرسنل مسایل. نو دغه سائل چې کوم سوال کړلی هغه ته به موږ دا مشوره ورکو چې داسې مسایل چې هغه پرسنل تپوس وکړی شي د خپل علاقې امام نه یا هلته کوم دارالافتاء وغیره په هغه کې خپل سوال چې هغه پرسنل وکړي، نو دا به زیاته غوره. ځکه چې اسلام کې حیا چې دا ډېره اهمه ده. حدیث شریف کې الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان یو شعبه ده، یو حصه ده. نو لہذا په دې کې به موږ دا مشوره ورکړو چې د عام محافلو کې سټوډیو کې د دې جواب ورنکړی شي، بلکې دا پرسنل دا تپوس وکړی شي، نو د جواب ورته میلاو شي. ډېره ښه ده جي. مفتي صاحب وخت کم دی، اخري تپوس به دا وکړم، نماز جنازه ډېر خلک د جنازې په ټایم کې ولاړي او جنازه کې شرکت نه کوي، هم کې چې هغه بالغان هم وي، نو دې باره کې حکم څه دی؟ د دې جواب داسې چې جنازې حکم، نو جنازې حکم چې دا فرض علی الکفایه ده. مطلب دا دی که یو علاقه کې یو مړی وشي، نو څومره خلکو ته د دې پته ولګي، نو په دې ټولو باندې فرض عین خو نه ده، خو لیکن فرض کفایه ده. مطلب دا دی که دا ټول علاقې والا چاته چې پته لګېدله چې فلاني ځای کې چې مړی شی د جنازه ده او دا ټول چې دو جنازه پرېږدي، نو ټول به ګناهګار شي. خو لیکن که په دې کې بعض خلک لاړ شي او دا جنازه وکړي، نو د ټولو نه هغه ذمهواري چې دا ختمه شوه، باقي یعنې ګناهګار بې نه دي. باقي تاسو دا سوال کوئ چې په هغه جنازې په ځای کې موجود وي، نو بیا خو پکار دا ده چې هغه ځای ته لاړ شي، نو بیا خامخا جنازه وکړي. او دا خو د مسلمان مطلب دا پکار دي چې هر مسلمان له جنازه ورځي، چې هغه ته د جنازې طریقه د هغې فرایض هر څه ته معلوم وي. څوک دا معنی ونه کړي چې ما له جنازه نه راتله ځکه زه شریک نه شوم،
اگر چې هغه په دې ګناهګارېږي نه چې مثلا بعض خلکو ادا کړه نو هغه فرض خو ادا شو خو لیکن بیا هم علی هغه ځای ته سړی شریک شو هلته حاضر شو نو بیا په دمه خو بیا کم سے کم لازمه شوه چې دی جنازه وکړي. ټیک شو مفتی صاحب ډیره مننه دا وخت راکولو یو جهان مننه. جی قدرمنو کتونکو مفتی صاحب سره تاسو دغه پروګرام وکړو. موږ سره نن سټوډیو کې موجود وو د ضلع شنګلې ممتاز عالم الدین مفتی نصیب الرحمن صاحب ماشاءالله علمي تپوسونه هغوی نه موږ وکړه او هغوی ډېر ښایسته جوابونه تاسو واورېدل. وخت پوره کېږي زموږ د یوټیوب چې کوم چینل دی هغې سره ځان منسلک ساتئ دغه پاڼه سبسکرایب کړئ. انشاءالله تعالی نیکسټ پروګرام کې به ملاویږو. خپل کوربه شپ الله ته اجازت ورکړئ او ګورئ همدم ټي وي. د الله په امان.